څېړونکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان TTP ډزبندي ختمه کړه. په ټول ملک کې د حملو خبره یې کړې، خو زیات اغېزې به په خیبر پښتونخوا کې وي. د دې اعلان سره حالات نور پیچلي شو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره به اوس د پاکستان اړیکې نور څنګه پاتې کیږي، دا به هم په راتلونکي کې معلومه شي. څېړونکي خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو وروسته یو رپورټ مې ته راغلی چې TTP په پاکستان کې 255 بریدونه کړي او په دې کې 160 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي او د پاکستان فوج هم 9 عملیات کړي دي چې پکې طالبانو مهم مشران هم وژل شوي دي. هغه وایي چې دا اوس پیچیده صورتحال دی چې په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان په اړیکو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د امنیت د فوج نوی مشر راغلو. دا هر څه به اوس په راتلونکي کې معلومه شي. او څېړونکي خبریال مشتاق یوسفزی وایي که څه هم طالبانو د وړاندې ډزبندي نه وه ختمه کړې، خو عملیات د دواړو خواو نه روانو. دی وایي چې زما په خیال طالبانو ځان فعال کړو، د وزیرستان تر باجوړ او مومندو پورې، او د هغې غټ ثبوت په بندوبستي علاقو کې د هغو حملې کول دي. هغه زیاته کړه چې په دې کې شک نشته چې د TTP مشران په افغانستان کې ناست دي. که څه هم د TTP سره د پاکستان مذاکرات کامیاب نشو، خو TTP پکې ځان منظم کړو. د نوموړي په خبره د TTP سره د مذاکراتو نه تمې لرل کېدی شي، ځکه چې په دغو خبرو کې د ISI پخواني مشر او بیا د مذاکراتو په مخال د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال فیض حمید او محاور قبایلي مشران په دې کې شامل وو. خو داسې ښکاري چې اوس دغه خبرې ختمې شوې دي او بیا دا خبرې چا پر مخ نه دي بوتلې. خو څېړونکي ټول یوه خوله دي چې په داسې حال کې چې TTP د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت خان اروباني کر نن د کابل سفر کوي. هغه به د طالبانو د حکومت سره په دغه اړون څه خبرې کوي. خو آیا پاکستان په افغانستان کې په واکمنو طالبانو فشار اچولی شي کو نشي، دا به په راتلونکي کې څرګنده شي. په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز پرستو کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د ترهګرۍ پیښې 50% سیوا شوي. د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې حملې په خیبر پښتونخوا کې شوي او پاکستان ته امنیتي چیلنجونه زیات شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شو چې د 15 اگست 2021 نه تر 16 اگست 2022 پورې په پاکستان کې 250 ترهګر بریدونه شوي، 433 کسان پکې وژل شوي او 219 پکې جوبل شوي وو. او په دې موده کې د تیر کال په مقابله کې د وژنو شرح هم 40% زیاته شوې وه. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.